علي ته ما څه ته راولېږلې. علي ته خو دوی سره ناست او ژاړې. زه ته ما نسوار راوله ما ته. زما نسوار څه شو؟ نسوار راوله. قرآني کافر چې بدر کې تا پسې توره ګرځوله، هغوی ایمان راوړو. هغه خلقو چې تا سره د دشمنۍ انتها وه، هغه ټول ستا د تره زامن دي، رشته داران دي. دوی به تا مجبور کی، تا به موږ نه ایثار کی. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره زموږ اخیری پیغام دا دی، اخیری خطبه مو دا ده، اخیری کلمه مو دا ده. که ته موږ سره مدینې منورې ته نه ځې، موږ ټول دلته پاتې کېږو، په خپل ایمان یاریږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلې خطبه ورته واوروله او بیا ټول را متوجه کړل، ای خلقو انصارو سره مینه کوئ. انصارو ما سره مینه کړې. انصار د مینې خلق دی، او څوک چې انصارو سره مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي. څوک چې انصارو سره حسد او کینه کوي الله جل جلاله به د هغوی بخښنه نه نصیب کوي. علي رضی الله تعالی عنه دا خبرې واورېدلې. عزیزانو حافظ صاحب لیکلي وی علي رضی الله تعالی عنه چې دا خبرې واورېدلې نو په دې انصارو کې یو کس دی، هغه ورته راتاو شو. علي رضی الله تعالی عنه مبارک ورته راتاو شو، ورته وی دو کونو سردار مبارک خبرې دی واورېدې؟ وی بالکل مې واورېدې. وی دا خبر هم پکې وه که انصار د چا نه ناراضئ الله به هم ترې ناراضئ. او یا علي کرم الله وجهه دا خبره مې واورېده. بیا ورته غلی ډېر په ادب او احترام سره وی زمونږ استاد یو مسله راغلې وه، په هغې مسله کې ته هغې طرف ته ولاړ وې او ما تعالی د خولې نه یو خبره ووتله، دا زما توره هدیتن ته واخله، دا ستا شوه او ما سره د خدای په کور کې وعده وکړه او ووایه چې یا علي زه تا نه خوشحاله یم. دا د صحابو حالات زندگی ده. موږ څه ویو؟ خفه دی خدای دې زړه وچوي. دا زموږ حال دی. علي رضی الله تعالی عنه وی په هغه ورځ باندې ته زما نه ناراضه شوي، خفه شوي. محبوبو فرمایل چې انصار د چا نه ناراضئ الله به هم ترې ناراضئ، انصار چا نه راضي الله به هم ترې راضي. نو ای د خدای بنده ما معاف کا. علي کرم الله وجهه چې دا خبره وکړه، الله اکبر، د غټو خلقو سینې غټې وي، د وړو خلقو سینې وړې وي، او ورته ډېر ادب او احترام سره، ډېر په مینه سره، ډېر په عاجزۍ سره درخواست وکړو، یا علي یا به بت ته سجده مونږ لګوله، یا به مور ته سجده لګوله، یا به نصرانیان وې، یا به مونږ یهودیان وې. دا خو ستاسو د خاندان برکت دی چې الله مونږ ته ایمان را نصیب کړو. هیڅ خبره نشته. بهرحال علي کرم الله وجهه مطمئن بیا هم نشو، بیا هم مطمئن نشو چې یاره دا کېدی شي بس دا وخت داسې دی رنه بی دا خبره نه کړي. نو زړه کې داسې شک او شبهه وه. سردار کونین صلی الله علیه وسلم انصار ټول لا جمع کړل، خو علي رضی الله عنه شاشه ته را روان دی. ورته وی یا علي ولې مخکې راځئ نه شاته ولاړې؟ ورته وی یا رسول الله په ایمان یریږم. ولې علي په ایمان یریږئ؟ ورته وی والله زمنګ او د دوی د بنو مستلق قبیلې نه را روانو، لار کې یو خبره راغله، یو خبره راغله او په هغې خبره کې دې زمانه ناراضه، زما د خولې نه تیز کلمات ووتل. نن تا وفرمایل چې انصار د چا نه خپئ الله به هم ترې خپئ. یا رسول الله دې زمانه ناراض دی، ما سره جوړ کا. ورته وی یا علي که دې دستانه په دې خفګان کې عوض غواړي ورکوي که نه؟ علي شیر خدا وی تیار یم ورته.
ورته وی کدی تا ته وی چې ما سره یو کال خدمت وکا بلا عوض او معاوض بیا دې معاف کوم. اے علي ته ورته تیار کنا؟ ورته وی یا رسول الله زما مور او پلار دي تا نه قربان شي، دا خو به یو کال وي که لس کاله ما ته وی زما خدمت کوا، لس کاله به م خدمت کوما. خو چې انصار مانه ناراضه پاتې نشي، انصار مانه ناراضه پاتې نشي. انصار د مدینه طیبه هغه خلقو ما تاسو ته اول چې سرداری کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته په زړه کې ځای ورکو. داسې قوم پس مکه باندې نه تاریخ به پیدا کی او نه داسې تاریخ د چاشتا چې دوه ښځو کې اختیار ورکړی مهاجر ته، دا زما دوه ښځې دي، دا په نکاح اخلي چې دله طلاق ورکم، او که دا په نکاح اخلي چې دله طلاق ورکم، یو به ستا شي یو به زما شي. داسې مثال په دنیا کې چا هم نه دی قایم کړی. او که نه چا یې څوک دی وښی؟ نشته، بلکل هم نشته. مین وجه دا وه چې کومو سترګو معشوقې ته د معشوقې په نظر کتلی دي د هغوی زړونو فیصلې عجیبه فیصلې کړي دي. نو سردار کونین صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې انصارو سره وعده وکړه چې ای انصارو زه به تاسو سره ځم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک مکه مکرمه کې کور نه و پاتې. ما مخکې خبره کړې وه، تاسو ته یاد ده، کورونه ټول خرڅ شوي. پیغمبر علیه السلام بنو شعب ته لاړو، هلته تنبو لګېدلی او خیمه نبی علیه السلام ناستو. صحابه کرام راغلل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپئ؟ وی نه خپه نه یم، دا هغه ځای چې موږ باندې د دې عربو خلقو راکړه ورکړه بنده کړه او بې اعلان ولګولو چې دوی سره چا رشتې وکړې هغوی به موږ د دې کلي نه وباسو. نو دا هغه ځای دی چې زموږ قبیلې سره چا خپلولې نه کولې. نن پکې الحمدلله د اسلام جنډه ولاړه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کردار سو په دې ورځ د نبی علیه السلام کردار داو. عزیزانو وورئ چې عفو وا عام عفو وا د پیغمبر علیه السلام کردار تقسیم د منصب نو چې منصب تقسیمولو چې تا ستا دا شو ستا دا شو ستا دا شو، نه صحابه سره دا غمو. د حضرت عتاب بن اسید رضی الله عنه ایمان وروړو نه بعد نبی علیہ السلام ورته ویل ته د مکې مکرمې گورنر شه. هغه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت لاړو چې دا مینه وه، اوس تا مینه ده، موږ په حکومت څه کوو، موږ په مشرۍ څه کوو. مشري او حکومت دا ګران کار دی عزیزان. خدای دې موږ او تا، ما خپله دا دعا د پخوانه هم کړې ده او عمر هم لږ پاتې دی. مشري ډېر ګران کار دی، بس الله مو دې دغه نسبت قایم او دایم وساتي. خدای دې کار اهل کارو ته وسپاري، نه اهلو ته دې خدای نه سپاري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعا هم کړې وه چې وخت به داسې راشي چې خلق به مشري غواړي، اهل به نه وي. صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې هغه اهل نه دی او دی غواړي، نبی علیه السلام وایي دغه د قیامت علامه ده او زما امت به په دې فتنه کې هلاکي. مونږ یو درخواست دی خلقو ته کوو، دې رونو ته چې یرونو مشري مه غواړئ، که چا درکوله نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شانتي قبوله کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه حکومت قبول کو، مشري قبول کړه، خو ګورې یاد ساتئ بغیر د مانځه نه علاوه به نه راتللو. مانځله به راتلو، جومات ته به راغی، مونځ به وکړو، بیا به غلی لاړو. تر دې مجبور شو چې ورځ راغی او منبر باندې صحابه کېنولو چې یا امیر المؤمنین بیعت شوی، صحابه در سره لاس درکړی، ته خبرې هم نه کې. نو ودرېدلو و یا خلقه تاسو دوکه شوئ، ابوبکر صدیق د امارت قابل نو، دوکه شوئ، بیا په خپله فیصله نظر ثانی وکئ. علی کرم الله وجهه پاسېدو او اعلان وکړو اے خلقه کومه فیصله چې مهاجرینو او انصارو او منګه کړې ده په بیعت د سیدنا ابابکر صدیق رضی الله عنه، دا صحیح او سالمه فیصله ده.